جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشتا خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بیلابیل نامونو د طالب نه تر داعش پر یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي. محترمو درې ورځې جرګه وشوه. دا جرګه د ګیلمن شهید په وینو سور کمیز لا وینې وچې نه وې چې د وزیرستان په غرونو کې د ای پی فقیر قدمونه چې چارتا په هغې ځای پراته په هغې خاوره د دې جرګې اعلان وشو. دا جرګه ته په هغې سټیج باندې هم د بیلابیلو ګوندونو او سیمو مشرانو هرکلی وکړه او بیا د دې جرګې لپاره هره سیاسي پارټۍ هر پروفیشن پیشه او هر ضلع مشرانو ته تګ وشه او پښتون ملت دا جرګه خپله جرګه وشمارله. دا جرګه د پښتون وطن د زرګونو کالونو د تاریخ د ټولو جرګو تسلسل وبلل شوه. دا جرګه په نږدې وختونو کې د مختلفو ګوندونو او تنظیمونو له اړخه راغوښتې شوي ټولو جرګو تسلسل وبلل شوه. دا جرګه د ټول پښتون قام مشترکه جرګه وبلل شوه. دا جرګه ته په خپله سینه باندې ځای ورکول او بیا د دې جرګې د پوره کولو دپاره مزاحمت کولو باندې او د ټول ملت په مېلمستیا کولو باندې جرګې د خیبر ټولو لسته او د دې ځای مالک قبیلې ته سلام پیش کړو. د جرګې پریکړه دا ده چې کوم 8 کم و بیش کسان د دې جرګې دپاره نماینده وټاکل شول چې په هغه کې د هرې ضلع او د هر سیاسي ګوند او د مختلف پروفیشن مشران ناست وو. دا یې مستقله جرګه وبلله او د دغې جرګې د مستقل سکونت دپاره یې په دغې ځای باندې د یو داسې بلډینګ یو مرکز یو داسې د پښتنو کور جوړولو اعلان وکړ چې په هغه کې به د هرې ضلع او د هرې سیاسي پارټۍ دفتر موجود وي. دا جرګه پریکړې وکړلې هغه پریکړې به هم ستاسو سره شریکېږي. ملګرو د ملت شریکې پریکړې وې په دا کې د ټولو شریک غږ و که څه هم زمونږ په پریکړو باندې یو بل سره دا د کم وي دا د زیات وي خو آخر په اتفاق سره څوک لږ چې زیات تلل هغه ورته کم شول څوک چې کم و هغه ورته زیات شو خو د ټول ملت اتفاق په دو څو خبرو جوړ شو. په هغه کې تر ټولو اول د امن خبره وه. محترمو جرګې پریکړه وکړه چې چونکې په دې خاوره باندې نور هیڅ بدامني نور هیڅ جنگ نشتا خو پاکستانی فوج او وسلوال تنظیمونه چې په بیلابیل نامونو د طالب نه تر داعش پر یادېږي دې جرګې مشترکه پریکړه وکړه چې 2 میاشتې ټایم دی ورسره زموږ د خاورې نه د ووځي.
دا ټول سړی ته نظمان آرامه وایه دا ټول په یو ځای توره کړې ده نه محترمو کچیرې دا لږ د اعلامیه وار وایي کچیرې په دې 2 میاشتو کې په دې خاوره امن خرابونکي قوتونه د دې خاورې نه ووتل بیا به دا جرګه خپل بندوبست کوي چې څنګه د دغه خاورې نه او د دغه وطن نه موږ هر هغه قوت استلی شو چې په دې خاوره جنګ جوړوي محترمو د دې جرګې نور هم ډېر شکونه دي خو چونکې جرګې مطالبې نه ډایرکټ پریکړې کړې دي د دې پریکړې عملي کولو دپاره به د هرې ضلع او هرې پارټۍ نه 3 زره ځوانان چې ټوټل 2,40,000 تعداد راځي دغه هم دا با غیر مسلح او پرامن طریقه سره په خپل خاوره د مسایلو حل لټوي محترمو په دې خاوره چې څومره وسایل دي د دې وسایلو په حق لا جرګې پریکړه وکړه چې د 8 کسانو یو کمیټي سیټ کړې ده هغه د ټولو ضلعو د هغه دوکۍ څانداوۍ نه راواخله د چمن نه تر کوهستان چتراله پورې د ټولو وسایلو معلومات راخلي و ټولو سیمو ته ځي چیکینګ کوي چې کوم وسایل د اولسونو په ګټه دي هغه وسایل پرېږدي چې بس کاروبار د جاري وي خو چې کوم وسایلو باندې څوک غاصب شوی دی هغه به پیږي ځای بندوي جرګې پریکړه وکړه چې د دې وطن د شهیدانو دپاره د دې وطن د لادرکه خلکو لاپته افراد دپاره او په دې خاوره باندې په ځمکه چې کومې قبضې شوي دي د هغو دپاره به په شریکه د پښتون وطن نماینده وکیلان راټولوي هم به دلته په عدالتونو کې ټول میسینګ پرسن ټول شهیدان ټولو قبضو ته به ټول ملت ته به په دا جرګه وکالت کوي او په انټرنیشنل لیول انټرنیشنل کریمینل کورټ او په یو ان کې به هم د خپل ملت د ورکو خلکو د شهیدانو او د قبضه ځمکو مقدمه لړاو کوي د جرګې پریکړه وکړه چې بجلی د پښتون وطن پیداوار دی په قبایلی سیمو کې اعلان دی چې دا به مفت وي خو د مفت دا معنا نه ده چې بجلی باندې وي او په پښتونخوا په نورو سیمو کې دوی تر 50 زیات روپۍ په یوه یونټ اخلي جرګې متفقه فیصله وکړه چې نن ورځ نه پس به هیڅوک په یوه یونټ باندې تر 15 روپۍ زیات بیل نه ورکوي کچیرې د دغه په بدل کې د بجلی د بندېدلو یا د لوډ شیډینګ عمل وشو جرګه به په دې خاوره باندې چې کومو نورو صوبو ته د بجلی تارونه ځي د هغې د پرې کولو یا د هغې څه بندوبست کولو ته تیاري کوي جرګې پریکړه وکړه چې په ډیورنډ لاین باندې څومره هم د تګ راتګ او د تجارت ګیټونه دي په 2010 نه اول د 1893 نه واخله تر 2010 پورې چې په کومو قوانینو باندې پښتنو افغانانو ته د تګ راتګ اجازت وو بغیر پاسپورت ویزې هغه به بیا بحال کیږي کچیرې
لږ آرام لګل کچیرې دا پریکړه عملی نشوه نو په ډیورنډ لاین باندې چې کوم کسټم یا د پیسو چګولو کوم دفترونه دي جرګه به د هغې مخ ته کیني او هغه به بندوي دوی ته جرګې پریکړه وکړه چې د پښتنو په منځ کې کومې د قبیلو شخړې دي د یو قبیلې د بل سره یا په دې وطن باندې د فرقو په بنیاد باندې کوم جنګونه دي د هغې حل کولو دپاره جرګې خپله یوه جرګه جوړه کړله هغه به ټولو ضلعو ته ځي خصوصي به کوم ضلع ته ځي او هلته او په ټولو ضلعو کې به د جنګ بندۍ او د پریکړو کولو د فیصله کولو کوشش کوي دا ډیورنډ لاین ګیټونه چې کوم دي دا د چمن نه واخله بیا تر دیره پورې چې څومره امراضي دا ټول پکې شامل دي په دې کې جرګې فیصله وکړله چې نن ورځ نه پس وردي یا بغیر وردي یو پښتون به هیچ چاته یوه روپۍ بتخوري نه ورکوي او کچیرې چاته د بتخوري کال کېده یا په زور یې اخیستله دا کان ملت به ټول د هغه سره ولاړ وي جرګې فیصله وکړله چې څومره آی ډي پیز دي کډوال دي په پښتونخوا کې هغې کډوالو چې کومې قبیلې علاقې دي هغه علاقو ته اختیار ورکړه چې ته ورځ راته وټاکه او وخت وټاکه چې په دې ورځ په دې وخت د دې ځای نه کلي ته ځم جرګه او پښتانه به درته په سر وي موږ دې رسوو وخت ته جرګې پریکړه وکړه چې په پنجاب په سیند او په فیډرل علاقو کې د پښتنو سټوډنټانو سره د مزدورانو سره یا هلته میشت پښتنو سره چې کوم امتیازي سلوک کیږي هغه دې بند کړلی شي خو که چیرې هلته په دې بنیاد باندې د چا سره چا بد وکړل چې ته پښتون یې دا جرګه او پښتانه به هغه ته ټول ځانونه ورسوي جرګې پریکړه وکړه چې د دغه ملک کوم پخوانی عمراني معاهده وه عمراني معاهده معنا آئین هغه نور په دې وطن کې د چلیدلو نه دی نوې عمراني معاهده دی د دغه اولسونو د مشرانو په خوښه باندې جوړه شوه دا جرګې دا پریکړه وکړه چې قبایلي علاقو ته چې د کومو ایوارډونو یا د کومو مرستو اعلانونه شوي وي هغه دې ترسره کړل شي جرګې پریکړه وکړه چې د موجوده پاکستان د آئین 244 فوج په سیاست او انتظامات کې مداخلت نشي کړلای کوم چې دوی کړی دی د دغه آئین د آرټیکل 6 مطابق ته د هغو خلاف کاروايي وشي جرګې پریکړه وکړه چې د 161 سیټو آرټیکل مطابق د بجلی چې څومره منافع قرض پاتې ده هغه د پښتونخوا ته ډایرکټ او فوري طور باندې ورکړل شي او جرګې پریکړه وکړه چې پښتانه هیڅ ملټري کوټ او هیڅ انټرمنټ سنټر نه مانی دا د فوري لرې کړل شي د وطن جرګې پریکړه وکړه چې د 158 مطابق په قدرتي ګیس چې څومره هم یا د 1991 انډس واټر کارت مطابق څومره اوبه د دغه وطن حق دی هغه د ورکول کیږي دغه جرګې پریکړه وکړه چې بلاک شناختی کارت دی فوري طور باندې بحال شي
کای نکړل بحال بیا با دا ټول پښتون د خپل شناخت کارت مطابق نو اعلان کوي کې دې شي ټولي ور واپس جرګې پریکړه وکړه چې څومره سیاسي قیدیان دي هغه د ټول رها کړل شي په دې څو ورځو کې د جرګې په بنیاد باندې چې څومره نیولي شوي خلک دي هغه د علي نه واخله تر جمشیدو چې څومره هم د مختلفو ضلعو خلک دي هغه د رها کړل شي او جرګې پریکړه وکړه چې دې جرګه کې د شرکت په بنیاد یا په دې جرګه کې ځای ورکولو په بنیاد یا دې جرګې ته د کومک ورکولو په بنیاد کله یو فرد خلاف هم چا کاروایی وکړله دا جرګه به بیا فوراً دومره سخته فیصله کوي چې د هغې به تصور څوک نه وکړي جرګې پریکړه وکړه چې ایکشن ان ایډ اف سیول پاور دا یو تور قانون دی چې په پښتنو نافذ دی دا د فوري طور باندې د دغه وطن نه ختم کړلی شي جرګې پریکړه وکړه محترم غلط الفاظ چا څوک کوي هم دلته یې جرګې پریکړه وکړه چې د پښتون وطن یو روایت داسې دی چې په هغه کې بدمعشي به سړی وکړي مړی به سړی وکړي خو په بدل کې به دوی داغه خور داغه وررا هغه په سزا کې چاته واده کی دې جرګې پریکړه وکړه چې دا روایت نور ختم جرګې په دې خاوره باندې چې څومره هم دا مطالبات یو مطالبه هم دا بلکې یو خواست دی مطالبه نه ده یو خواست دی ټول پښتانه د ورورولۍ په بنیاد کوي د مداخلت په بنیاد یې نه کوي چې په بر وطن کې دا ښځو ته د تعلیم برخه ورکول شي دا یو خواست جرګې پریکړه کړې ده چې راتلونکي اتوار ته به د دې جرګې د ټولو مطالباتو په حق کې او په دې وطن کې د جبر او ظلم پر خلاف د هرې ضلع په صدر مقام باندې هر ضلع خلاف ټول کامونه او پارټۍ په یو ځای راوځي ټول پښتون بیلټ به په یو ځای باندې د دې سره ولاړ وي دلته چونکه زمونږ سره لګیو منټ دلته زمونږ سره لګیو منټ صبر وکړو دلته په دې پندال کې زمونږ سره په سټیج باندې د دې صوبې ډېر محترم وزیر اعلی علی امین خان ناست دی چې کوم شکونه او کوم آئین مطابق د دغه ملت حق جوړیږي موږ دته دا مطالبه کوو چې د خپل اسمبلی نه بیل ورته پاس کړه دغه ټولو ته او ډېر ښه جرګې پریکړه وکړه چې د دې صوبې گورنر چې د سیاسي ګوند دلته په دې جرګه کې شامل دی هغه د هم په دې کې چې څومره هم ایکشن کولای شي په هغه کې د صوبایي حکومت یا نور دای څه کولای شي سره کومک وکړي دا
جرګې چې څومره پریکړې کړې دي په دې باندې مونږ خپل منځ کې قسم سره کړی دی خو ستاسو نه هم دلته حلف اخلم چې په دې به ټول پښتانه سره ولاړ وو یو منټ دا د جرګې پریکړه ده چې په پی ټی ایم باندې کوم پابندي لګېدلې ده هغه دې لرې کړله شي جرګې پریکړه کړې ده چې کوم دلته شهیدان وشول هغه خلاف ته چیف منسٹر صاحب جوډیشل کمیشن جوړ شي چې څوک ملوث دي او د چا په آرډر شوی دي هغه ټولو ته دا حکومت پارټي دلته په جرګه کې موجوده ده دا جرګه د سزا او د هغو سره د هغې رویې چې دوی څه کړي دي د هغې غوښتنه کوي محترم ملګرو دا د جرګې مطالبات مونږ چیف منسٹر ته هم دلته لیکلي ورکوو او داسې هره سیاسي پارټۍ هغو ته هم ورکوو په آخر کې